او واده پروګرام خالي د اتوار په ورځ باندې بس بس چې رالو جو هر څه نشته تمشي دي هر څه وړې شوي دي مور مې وروڼه خورانې چاچیګانې بابا تره مې تره زامن ټول یو پکې نشته سوړی ته موږ ورسېدو تره مې رینګ وکړو وي سیلاب راغلی کور هر څه یې وړه ختم شي دي هېڅ پکې هم نه دي پاتې شي سوچونه خو ډېرو ارمانونه په ډېرو خو بس پاتې شوي دي پړه باندې پراته دي کتونکو کاشف عارف یم په بونیر قدرنګر سیمه کې موجود یم دا هغه ځای دی چېرته چې کلاود برسټ په لوی تعداد کې پرېوتي وو او د دې ځای کورونه که موږ وګورو موږ دلته دغه تقریبا کلی یې وکتو نو د دې ځای د کورونو دا حل دی چې یقینا تاسو وایي که دغه کورونه په خوړ کې جوړ شوي دي خو دا خوړ نه دی دا کورونه د خوړ چې کوم دی د هغې غټ غټ کاڼي هغه ټول هر څه چې کوم دي هغه په خوړ کې بدل شوي دي او کورونه چې کوم دي هغې په مکمله توګه باندې زه نن هغه کور کې موجود یم دلته چې کوم دی واده و موږ سره خوا کې نور محمد بی موجود دی دی په ملیشیا کې مسافري کوي د دی واده و د هفتې په ورځ 13 هفته او د اتوار په ورځ د دی واده و دی راتله د هغه ځای نه ډېره مننه د وخت راکولو څه به وایي تاسو ملیشیا ته کله تللی وئ بیا چې راتلی نو څه سوچ مو جی زه ملیشیا د 2023 کې تللی وم او تقریبا 2 کاله سره پاس مې هلته شوي جی زه بس جمعې په ورځ باندې کلي ته راتلم او واده پروګرام خالي د اتوار په ورځ باندې بس چې رالو جو هر څه نشته تمشي دي هر څه وړې شوي دي مور مې وروڼه خورانې چاچیګانې بابا تره مې تره زامن ټول یو پکې نشته صرف 3-4 زخم چې هغه پاتې شوي دي نور بس ټول یې ختم شوي دي څه به تاسو چې راتلی د اسلام آباد ایرپورټ تاسو پسې څوک درغلي او بیا تاسو ته پته څنګه ولګېده چې دلته دا صورتحال جی زما پسې زما والد صاحب راغلی یو مې کچرور راغلی او بیا چې سوړی ته موږ ورسېدو تره مې رینګ وکړو وي سیلاب راغلی کور هر څه یې وړه ختم شي دي هېڅ پکې هم نه دي پاتې شي څه دا طرف څه به ووینو یو کور چې سړی جوړ کړي په دومره خوارو باندې روغ کور ته پرېږدي بیا چې هلته راځي او داسې وران هر څه ګوري نو څه احساسات دي احساسات خو بس ډېرو خو بس څه به یې کوي ختم شو لاړ څه لاړه ختم شو کورونه دا بیا راشي دوباره هر څه مل بابا چې خو انسانان نشته لاړه ختم شو په کور کې هم څومره خلک پاتې شو جی تقریبا 9 ماشومان پاتې شي هغه سکولونو ته تللي او یو تره مې هلته استاد هلته سکول ته تللی هغه بچی دی یو تره مې دوکان ته تو هغه بچ شوی دی او مونږ پلار او ورور مې بله په ما پسې راغلو اسلام آباد ته او 2 ترونه مې سعودي کې وو دغه بچ شوي دي تقریبا 10-15 کسان بچ شوي دي او نور 25-26 کسان چې ټول دا پته دي نشته سوچونه خو ډېرو ارمانونه په ډېرو خو بس پاتې شوي دي پړه باندې پراته دي په دې کور کې چې کوم ستا د واده هر څه و کمره وه سامانونه هغه هم په دې کور کې په دې کور کې هر څه په دې کې بس رالو هېڅ هم نشته ختم شي دي هر څه ختم شوي دي ستاسو چې کوم د کور خلک دي چې کوم اوبه وړي هغه ټول میلاو شوي دي جی هغه 22-23 کسان میلاو شي 3 پکې لا پته دي لا نه میلاو شي څوک لاپته دي ستاسو جی یو مې تره لور ده بل هم یو تره لور ده یو ماشوم کچ او نور ټول پیدا شوي دي جی په دې دا ځای که مونږ وګورو دا ډېر یو دننه ځای دی اوچته علاقه ده نو ته راغلی دلته ګورې حکومتي سطح باندې دلته څوک راغلي دي درله که نه یاره خلک خو ډېر راغلی حکومتي سطح باندې خیر پوره کاروایي شوې ده دغه شوي دي او بس جی کورونه دا بیا رخ شي هر څه بیا وشي دنیا بیا آباده شي خو انسانان پکې لاړ شو ختم شي دا بیا آباده شي